د ډګر کالج د پرنسپل صاحب د ډي نوټیفای کولو هغه ایشو ډېره زیاته هایلایټ شو په سوشل میډیا ډېره زیاته وچلېده. اوس خو هغه خبره الحمدلله حل طرف ته روانه ده، ډېر ژر به حل شي. بنیادي طور بنیر جرګه پکې رخ شوه، هغې پکې ډېر کلیدي کردار ادا کړو. پرایویټ ایجوکیشن نیټورک پکې ډېر زیات کلیدي کردار ادا کړو او موږ د هغوی شکریه ادا کوو. په دې دوران کې ملګرو ما سره رابطې وکړې چې لکه په دې کې خو مخصوص خلک ټارګېټ کېږي یا تاسو د دې په حواله څه وایئ؟ ګوره مونږ خپل پیغام کلیر په سوشل میډیا باندې ایښی دی. مونږ یو اداره نه ده ټارګېټ کړې، مونږ یو شخص نه دی ټارګېټ کړی او دا مونږ هغه شخصي سیسټم ته هم دا خبره نه ده راوستې. مونږ خبره کړې ده نو په سیسټم باندې هم خبره کړې ده. ګوره دا سیسټم غلط دی چې لکه په سیاسي بنیادونو د چا منصب لرې کېږي یا د هغه نه منصب اخیستل کېږي یا د نقل لا پروموشن کېږي په تعلیمي ادارو کې، نو دا ټولې غلطې خبرې دي. مونږ یو اداره نه ټارګېټ کړې ده او نه ټارګېټ کوو. او د دې حالات مونږ ټولو ته معلوم دي چې دا نقل څومره پروموټ شو په دې وخت کې. زه وختي په دې روډ باندې راتلمه نو زموږ په دې روډونو باندې دا کاغذونه پراته دي، خلکو چانګلي دي. نو د دې نه څه ثابتېږي؟ د دې نه خو دا خبره ثابتېږي چې زمونږ هغه معیار تللی دی، زمونږ تعلیمي سیکټر کې خو مونږ غرق یو. د دې د وجې نه کوالیفاید او ټیلنټډ خلک نه فارغېږي. نو مونږ که څومره خبره هم کړې ده یا څومره خبره هم کوو نو د دې مقصد دپاره کوو چې دا معاشره دې ترقۍ طرف ته لاړه شي یا بهترۍ طرف ته دې لاړه شي. نو خامخا په سیسټم باندې به مونږ خبره ځکه کوو ځکه چې مونږ د دې سیسټم فیلر یو، مونږ د دې سیسټم حصه یو. باقي دا پرسنل اټیک خو چې چا کړي دي یا ذاتي ټارګېټینګ وغیره چا کړی دی نو مونږ پرسنلي د دې خبرې په حق کې نه وو او نه مونږ کړی دی دا شي.